اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا خلق سرا خو سلوک کون کے نیک سلوک کون کے خو برتاو کون کے کس دے وإذا کس جنت تا نزدیکی ذل سوا شپږ شپیتم نمبر حدیث شریف دے 1566 نمبر. وعنه رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیثم د مخکی حدیث پشان سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما نے روایت تے. اللہ پاک دے تیرازی شی، اللہ پاک دے د خپل ځان ناراضی کی، اللہ پاک دے زما استا او د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکړي. قال حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دے، پیغمبر علیہ السلام ویلی دی، من حب د کم سړي چې دا خبره خوښي ان یزحزح عن النار چې دې د دوزخ نه لرې کړلی شي، ويدخل الجنة او جنت کې دې داخل کړلی شي. چې څوک دا خوښي چې د جهنم نه دې لرې کړلی شي او جنت کې دې داخل کړلی شي، یعنی څوک چې جهنم نه بچ کېدل غواړي جنت ته تلل غواړي، او څوک به داسې نه چې هغه دا نه غواړي. الله دې مونږ او تاسو دوزخ نه بچ کړي، او الله پاک دې مونږ او تاسو ټول په اول ځل باندې جنت ته بوتلي. څوک چې دوزخ نه بچ کېدل غواړي جنت ته تلل غواړي، ادي یو کار وکړي، فلتأته منیته، دله د مرګ په داسې حال کې راشي، دله د مرګ په داسې حال کې راشي، وهو یؤمن بالله والیوم الاخر، چې د په الله او په روز قیامت باندې ایمان، دله د داسې حال کې مرګ راشي چې د په الله او په ورځ د قیامت باندې ایمان. نو اوس مرګ خدا سے شی دی چې دا د بنده اختیار کې خو نه دی چې مال د دې وخت کې راشي او دې وخت کې دی نه راځي. دا خو یو ناڅاپي څیز دی، ناڅاپه راځي بنده له. د هغې د هر کس د مرګ نیټه الله ته معلومه ده، بنده نه پټه ده. نو هر ټیم راتلی شي، هر ټیم راتلی شي. د حدیث پاک مطلب دا دی چې د مرګ چونکې پته نه لګي، ناڅاپي میلمه دی، اوس هم راتلی شي. دې وجې نه د نبي علیه صلات وسلام د خبرې مقصد دا دی چې مرګ ته هر ټیم تیار اوسېدل پکار دي. او تیارې څه دی؟ په الله او په قیامت باندې ایمان. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، او د ایمان نه رستو د خلکو سره د هغه شان برتاو سلوک کوي، رویه د خلکو سره هغه شان ساتي څنګه چې ځان د پاره د خوښۍ چې خلک د ما سره داسې رویه وساتي، داسې برتاو دی وکړي، داسې سلوک دی، یعنې ځان له چې څه خوښۍ هغه د نورو د پاره هم خوښ کړي. نو دا داسې عمل دی چې د جهنم نه به بچ شي او جنت ته به لاړ شي، او د مرګ پته نه لګي. نو هر ټیم په دې عمل باندې برقرار اوسېدل پکار دي، په الله تعالی او په قیامت باندې ایمان، او نورو خلکو د پاره هغه څه خوښول چې ځان نه مې خوښي. یا ارحم الراحمین.
Mm.